أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل ألا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. سورة بقرة آيات نمبر 83. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل کلم واغستی پوخ تعهد بني إسرائيل د بنو إسرائيل سره لا تعبدون الا الله چې عبادت تاسو مکوئ مگر د الله تعالی وبالوالدین احسانا او د مور پلار سره نیکی کوئ وذل قربا او د خپل خپلوانو سره والیتاما د یتیمانو سره والمساکین او د مساکین سره وقولوا او اوایاس للناس خلق لره حسنا شخبره واقیموا الصلاة المنز قائم کی وآتوا الزکاة زکاة ورکڑی ثم تولیتم بیاتاسو واوشتلاس الا قلیلا منکم مگر لج کسان استاسو وانتم معرضون حال دا چه تاسو اعراض کون کیاس. وإذ اخذنا میثاق څخه د دې باب دریم خطاب شروع کیږي. بنو اسرائیل ته دریم خطاب الله سبحانه وتعالى کوي. وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله کلم واخستل میثاق کلک او پخوادا بني اسرائیل د بنو اسرائیل څخه مو پخوادا واخستل په تورات کې هغه دا چې لا تعبدون الا الله تاسو به عبادت نکوي الا الله مگر یوازې د الله عز وجل. مطلب دا چې تاسو به توحید خپلوي او د توحید عقیده به خپلوي. سورة آل عمران آیات نمبر 4 د دې وعده تفصیل راخستی دي. تاسو راواړوي سورة آل عمران آیات نمبر 4. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. ورتوای پیغمبر علیہ السلام چې اي اهل الكتاب یعنی اي بنو اسرائیل تعالوا إلى كلمة سواء راسی و داس خبرې ته چې دا خبره برابر ده زموږ او تاسو تر مابین وبینکم سواء بیننا وبینکم اغداد الله نعبد الا الله چې موږ به عبادت نکوو مگر د الله تعالی عبادت وکړو ولا نشرک به شیئا او د الله عز وجل سره به هیڅوک شریک نه ګرځو ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله او نه بني سیزموږ ځینې نور یعنی ځینې بنر اولادی چې ځینې نور اربابا خدایانو ګرځي من دون الله د الله نه بغیر یعنی د الله عز وجل د خبرې پر ځای د خپل علماو باطل خبره ومني. فإن تولوا کچیر تاسو مخ واړوي یعنی دا خبره مو نه منل وقول اشهدوا بأننا مسلمون نو بس گواهان اوسېږي چې موږ مسلمانان یو یعنی تاسو سره بیا موږ په دې خبرې کې ملګری نه یو. نو التقو اجمالا فقط دا راغلی و چې تاسو به یوازې د الله عبادت کوئ. دلته د شرک او دا چې تاسو خپل ځینې علما بیا په باطل خبرو باندې عقیده لري دا به نه کوئ. نو لا تعبدون الا الله تاسو به عبادت نه کوئ الا الله مگر د الله تعالی. وبالوالدین احسانا او بل دا چې د مور پلار سره به احسان کوي وذل قربا د خپلوانو سره به احسان کوي والیتاما والمساکین د یتیمانو سره مساکینو سره او چې کله چاته دعوت ورکوي خبره کوي نو وقولوا للناس حسنا نو او یاس خلق لره حسنا شخبره
ښه خبره خلکو ته کوي. د دعوت په سلسله کې دې ته دا امر دی چې تاسو به خلکو سره د دعوت په لار کې نرمي کوي. ښه خبره دا معنا چې په ښو اخلاقو به خبرو سره کوي. مفتی محمد شفیع صاحب رحمت الله علیه لیکي چې د شیخ خبرې د پاره 3 شرط دي. اول خبره به حق خبري، چې کوم چاته خبره کوي دا خبره به حق خبره ورته کوي، یعنی د دین خبره وي. او دوم شرط دا دی چې په حق نیت به کوي، په دې نیت به کوي چې دا د الله بنده دی او د پر ما دا حق دی او د پر دې ګناه بستا پر د زړه سوځي. او دریم دا چې په حق طریقه به کوي، په نرمۍ به کوي، په داسې طریقه به نه کوي چې هغه نور ځان څخه خلاف جوړ کړي او یا پر دې باطل ټینګ. وای کچا یو چاته خبره وکړل او پر هغه کس د خبرې تاثیر نه معلومې دی، نو لا محاله په دې درو شیانو کې یو شی کم دی. یا حق خبره نه ده، یا په حق نیت نه ورته کړي. دا حق نیت دا معنا چې ځان به پردشن نه بولې، بلکې دا بخپل ذمہ داری بولې چې دته به خبره کوم، نور دی پر ما افضل دی، او خپل ځان به د لپاره داسې نه معرفي کوي دا نو با کې زما پر تا احسان دی چې زه دا خبره درته کوم. او په حق طریقه دا چې د شریعت د اصول مطابق خبره وي. موقع او محل به ګوري، بیا موقع به چاته خبره نه کوي. د مثال په توګه یو څوک دی په یو لوی ګناه اخته دی، ته د عین ګناه په وخت کې ورځي دعوت ورکې، دا وخت شیطان پر هغه غالب وي کېدای شي د حق مقابله وکړي. موقع او محل وګوري نو دا شان به وي. دغه دعوت دی او په دې کې نرمي کول ضروری دي، لیکن هو مداهنت بنئ. مداهنت به دې توایي چې د حق خبره پرېږدي او یا په ځینو شانو باندې سترګې پټ کړي، بلکې مداهنت به نه کوي، نرمي به کوي. مفتی محمد شفیع صاحب رحمت الله علیه وایي په دې خبرو کې سختی کول، په دې خپل کلام کې سختی کول دا منع دي. چنانچه الله عزوجل حضرت موسی علیہ السلام او هارون علیہ السلام فرعون ته ولېږل، نو بیا ورته فرمایل چې وقولا له قولا لینا، تاسو دواړه هغه ته نرم خبره وکړي. نو بیا وایي چې زموږ په زمانه کې کوم وګورو نو هیڅ څوک تر حضرت موسی علیہ السلام افضل نشته، او هیڅ څوک تر فرعون خبيث او بد انسان نشته. چې دومره افضل انسان لکه موسی علیہ السلام چې الله ورته فرمایي چې نرم خبره وکړه، او د دومره سخت خبيث په مقابله کې لکه فرعون، نو د مسلمان په مقابله کې خو بيخي باید انسان د سختي خبرې څخه کار وانه، بلکې په خبرو کې نرمي وي او په ډېر د محبت په انداز کې. وقولوا للناس حسنا، او چې کله خبر کول وي نو ښه خبره کوي. للناس خلقو را حسنا، بهتره خبره. واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة، او قائم کړئ المنځ، وآتوا الزکاة، زکات ورکړئ. ثم تولیتم الا قلیلا منکم، نو د دې قول او وعده سره سره ثم بیا تولیتم، تاسو مخ واړوي الا قلیلا منکم، مگر لږ کسان تاسو اغوی دا سوا چې اغوی د حق مخ واړاو. وانتم موردون، او حال دا چې تاسو مخ ګرځون کې واس، یعنی ستاسو عادت داو چې د چا خبره ممنل نه، عادت مداو او عادت مداو چې د حق به مو اعراض کا. نو لږ کسان په تاسو کې داسې و چې اغوی خبره ومنل چې ایمان یې راوړي، باقي ټول خپل پر بخوانی دریز باندې ودرې داست. د دې څه معلومه شول چې دغه ځینی امور او اوامر لکه دا د توحید مسله سول، د مور پلار سره احسان سو، او داسې د قریبانو سره، د یتیمانو سره، د مساکینو سره، او نیک کردار کول، اقامت د لمانځه او ایتاء د زکات. دا گویا کې داسې مسائل و
چې د نبی عليه السلام په شریعت کې او په نور شرایطو کې موافق و. ځکه آل عمران کې ورته و فرمایل چې الی کلمه سواء بیننا و بینکم، یعنی دا په مخکنی شریعتونو کې هم دا امور و. البته څه ناڅه تغیرات به ضرور پکې کې و، او د مجموع په اعتبار باندې دا مشترک د انبیاء علیهم السلام تر مابین مشترک امور دي چې هر پیغمبر ته ورکړل شوی. البته د مور او پلار درجه ارزای الله عزوجل تقریبا د خپل توحید ورسته بیان کړي. مطلب دا چې د الله عزوجل د نعمتونو او انعام سره ورسته چې پر انسان باندې څومره لوی انعام کړی دی هغه مور پلار کړی. نو د مور پلار خورال وړه درجه ده. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام څخه صحابي فرمایي چې څوک زیات حقدار دی په مور پلار کې بیا پیغمبر علیه السلام وایي ستا مور ده. هغه بیا پوښتنه کوي وایي دا ستا مور ده، بیا پوښتنه کوي وایي ستا مور ده، په دریم ځل ورته وایي ستا پلار. او کچيري بیا د مور او پلار خبره د شریعت د کم قانون سره ټکر راتلل بیا به نه مني. لکه د سعد رضی الله عنه مور چې د سعد رضی الله عنه په مقابله کې پر دی باندې ټینګه ولاړه و چې زه خوراک او شک نه کوم تر څو چې ته د ایمان نه وانه وړې. نو پیغمبر علیه السلام ورته دا آیات تلاوت کی و ان جاهداک علی ان تشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما. د مور پلار پر دی باندې مجبور کولې چې په ما باندې شرک وکړه نو اطاعت یې مکوه، بلکې په دنیا کې ښه ژوندۍ وسره وکړه لیکن شرک باندې اختیار ہے. نو اشاره و دې ته ده چې د ناروا عمل په امر به د مور پلار اطاعت سړی نه کوي. البته په دنیا کې به د هغه باوجود ښه گزاره وسره کوي، بهترینه گزاره به وسره کوي. وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ. وَإِذَا أَخَذْنَا او کله چې موږ واخستې میثاقکم ستاسو څخه پوخه وعده لا تسفكون دماءكم چې تاسو بنته یوي ویني خپلې ولا تخرجون انفسکم او نبراباسی انفسکم خپل ځانونه من دیارکم د خپل کورونو څخه ثم بیا اقررتم تاسو اقرار وکي وانتم او فداس حال کې چې تاسو تشهدون پر دغه اقرار شاهدی مرکوي. دوم امر دی چې د بنی اسرائیل ته الله عزوجل کړیو د نبی علیه الصلاۃ والسلام د هجرت نمخ کې او د هغه څلا هم شمخ کې په یمن کې یو آباد علاقه و. دا یمن دا دومره آباد ملکو دا مفسرین لیکي چې یو سړی به پر سر باندې کاسر اخسته و او د باغونو لاندې به تیرې دی در دې درخت لاندې نو د دې میوه څخه به دا کاسه ډکسو، یعنی د دې شاخو څخه چې به مشت دیدل دا کاسه به ډکېدل او د سړکونو دواړو طرفو ته به ډیر آباد ملکونه و، باغونه و. حتی چې وای داغه موږي او مړکان او دا غماشه او د شپږو کوي کې لا په علاقه کې نه وي، لړمانو ماران لا هم وای نه و. دا سه آباد ملک. نو دی خلکو د الله تعالی نه فرمانی وکړه، دوی یو لوړ ځای جوړ کړیو، یو غټه کاسه او بندې د وبو جوړ کړیو، هغه به د وبو ډکو. نو دا ضرورت مطابق به وبو پرای لکوله، لکه دا د کاسې ډم دا رقم یو ځای جوړ کړی. بیا په دې کې دوه کسان و، یو ورارو یو اکا. دا کسان د شپې خوب ویني چې په دغه ساحه کې مژکان او موږ پیدا شوي. نو دا د الله تعالی د عذاب آثار ولیدل او بیا غ پیدا مسو. نو دوی د یمن څخه را بار شول. ورسته دغه مژکانو موږ پیدا شول او دغه بند سری کی دا بند پر دی باندې را خطاسو باغونه می وړله. سورۃ سبا کې الله عزوجل یادونه کوي په 22مه سپاره کې راځي ان شاء الله. نو دوی چې دا غزا سره کاډ سول دغه ورارو اکا دواړه رااله په مدینه منوره کې آباد شو. یو یې
اوس نومې دی او بل خزرج. د دغه دوه کسانو څخه بیا د انصارو قبیله دا پیدا شو. دا د اوس خزرج قبیله چې بود. دوی چې دلته آباد شوله يهودانم دلې آباد و. نو يهودان خو اهل الكتاب و علما و او دا د اوس خزرج قبیله دا دواړه بیا عوام خلق و علما نه و. نو د اوس قبیله د بنو قریظه د قبیله سره تعلقات جوړ کړل. په اصطلاح هغه د بنو قریظه قبیله خلق هغه پیران سول او د مریدان سول او د خزرج د قبیله بیا د بنو نذیر سره تعلق جوړ شو. د وخت په تیریدو سره د خزرج او د اوس د قبیله تر مابین به جنگونه کېدل. جنگونه به قتلونه به. نو د اوس د قبیله ملګرتیا به بنو قریظه کوله او د خزرج د قبیله ملګرتیا به بنو نذیر کول. دا دوی د يهودانو غټي ډلې وي قبیله وي چې کله به د دوه خلکو جنگو نو دوی به یو د بل ملګرتیا سره کول. نو دا جنگ داسې ولکه د دوی تر مابین چې بخپل هم. نو الله عز وجل په تورات کې پر يهودانو باندې درې امر یې شو. یو دا چې تاسو به یو د بل جنگ نه سره کوي، خانه جنگي به نه کوي، او بل دا چې قتل به نه کوي، او بل دا چې کچيري په تاسو کې یو بل په جنگ کې بل فرض بنديان ورکړل نو دا بنديان په فدیه سره رایل کوي. نو دوی د دروسر احکام په منلو کې دوه مات کړل او یو یې ومني. هغه دا چې کله به د اوس او د خزرج د قبیلو سره جنگ شو نو دغه د بنو نذیر قبیله بر ولاړ سول د خزرج د قبیله ملګرتیا به وکړه. ا بنو قریظه به بیا د اوس د قبیله ملګرتیا وکړه. په دې جنگ کې به وطن وران سو، یو د بل به د وطن سره ووتله او بل دا چې قتل وبکښ اوس. او چې کله به د یو طرف د بل طرف بنديان سره ونیول سول هغه بیا په فدیه باندې سره رایل کوله. نو چورتو به ویل سول چې دا فدیه نو ولي ورکوي ول دا مشت امر سوی او نور کارونه بیا پرې شو دل. نو را روانو آیاتو کې الله تعالی د دوی دغه عمل یادي. و اذا اخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم او چې کله موږ واخستې میثاقکم ستاسو په خو وعده یعنی ستاسو څخه مکلک وعده واخسته هغه دا چې لا تسفکون دماءکم تاسو بنته یو خپل ویني یعنی جنگ خودی نه کاوه خدا نور ملګری کېدل. نو دا جنگ داسې ولکه د دوی تر مابین کېدی. مطلب دا چې کورنۍ جګړه بنه کوي. ولا تخرجون انفسکم او نبر باسی انفسکم خپل ځانونه به نراباسي. یعنی دا مطلب چې دومره به خلق نه تنګوي چې آخر هغه د وطن پرې شېدو ته مجبور شي. دا کار بنه کوي. خپل ځان را ایستل خو نه داغه مطلب چې تابل په عذاب کې هغه تا پازاوي عبارت مجبورې زیبا. ثم اقررتم وانتم تشهدون. ثم اقررتم بیا تاسو په دې باندې اقرار وکړي وانتم تشهدون بلکې دا سینه چې فقط اقرار او انتم تاسو تشهدون گواهی ورکوي شاهدی ما ادا کوي. ثم انتم هؤلاء ثم بیا انتم تاسو هؤلاء دا کسانو تقتلون انفسکم قتلوي خپل ځانونه وتخرجون فريقا منكم او باسی ودل تاسو څخه من دیارهم وتخرجون فريقا منكم او باسی ودل استاسو من دیارهم دخل کوروڅ تظاهرون مدد کوي علیهم فراغوی باندې بالاسم فغنا سرا والعدوان فسرکشی سرا ویاتوکم اسارا او کچیر راسی تاسو ته بندیان تفادوهم نو تاسو فدیه ورکوي وهو محرم علیکم اخراجهم او حال دا چې حرام دی علیکم پر تاسو باندې اخراجهم داوی استل. افتؤمنون آیات ایمان لري ببعض الكتاب په بعض کتاب باندې وتکفرون ببعض وتکفرون ببعض او په بعض باندې بیا کفر کوي. فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا. فما جزاء وند سزا من دا هغه چا يفعلوا چې فعلو کې ذلك دغه منکم تاسو څخه
الا خزي فی الحیات الدنیا و یوم القیامه مگر رسوایی د دنیا په ژوند کې و یوم القیامت او د قیامت په ورځ باندې يردون الى اشد العذاب اچول کیږي به وسخت عذاب لرم وما الله بغافل عما تعملون او ندی الله عز وجل غافل ده هغه څه چې تاسو یې اعمال کوي. په دې آیاتونو کې الله عز وجل دا د دوی بد صفات بیان کړه. ثم انتم هؤلاء بیا تاسو هؤلاء یعنی دا اشاره ورته کوي چې دغه کسان یعنی دا تاسو شیو دا سینه چې نور بیا شوی دغه صریح اقرار ورسته داسس ولا استقتلون انفسکم چې قتلوي خپل ځانونه مطلب دا چې تاسو د قبیله کومک کوي هغه نور به د ابوی قبیله کومک کوي نو په مابین کې تاسو خپل تر مابین هم د جنگ رالي وتخرجون او تاسو باسي فريقا يودل منكم تاسو څخه من ديارهم د خپل کورونو څخه نو بیا د جنگ په مقابله کې یودل تاسو یاد دی دته اړ استلکیږي یا هغه د خپل وطن اولاد شي تظاهرون یو د بل امداد کوي علیهم فراغوی باندې یعنی تاسو بنو نذیر د بنو قریظه په مقابله کې بنو نذیر د بنو قریظه په مقابله کې د خزرج د قبیله امداد کوي او بنو قریظه به د خزرج د قبیله په مقابله کې اوس د قبیله امداد کوي نو یو د بل امداد سره کوي انو دا داسې سوله خپل پر ځانو چې یو د بل امداد هغه امدادم په حق کې نه دی بلکې بالاسم والعدوان بلکې په ګناه سره والعدوان او په تجاوز سره یعنی یو د بل سره امداد کوي په ګناهونو کې امداد سره کوي او په سرکشي کې امداد سره کوي مطلب دا چې په ګناه کې امداد کوي د الله تعالی حقوق ضایع کوي او په سرکشي کې امداد سره کوي د مخلوق حقوق ضایع کوي یعنی هم د خدای حقوق ضایع دي درڅه او هم د مخلوق حقوق درڅه ضایع دي او دا کار دواړه پر تاسو باندې حرام و چې دا کار باندې کوي اسم وای هغه ګناه ته چې هغه محرم الجنس وي یعنی د ذات په اعتبار حرام وي چې هغه شرک دی او عدوان به وای هغه ګناه ته وای چې د صفاتو په اعتبار حرام وي محرم الصفات وي لکه بدعت به د ذات په اعتبار حرام نه دی بلکې د صفات په اعتبار حرام دا بدعت بیا پر دوه قسم دي یو بدعت لغوي دي او یو بدعت شرعي دي بدعت لغوي دا معنا چې یو شی څوک نه وي جوړ کی او د دین څخه نه بولی او نه د دین سره ارتباط لري لکه دا خواني زمانه کې یو قسم کالی خلکو جوړول وسبل قسم کالی جوړي نوی اختراعات کی دیته بدعت لغوي وای دا منع نه دي یو بدعت شرعي دي چې په شریعت کې په دین کې یو شی نوې جوړ کې د دین نه وي وبولې نو دا بیا په خپل کور کې پر دوه قسم دي یو حقيقي دي او یو وصفي دي حقيقي هغه دي چې خپل یې په دین کې نوې ته پکې ایجاد کې لکه دا د اذان نمخ کې چې په بعض علاقو کې افغانستان کې خونسته په پاکستان کې ستاده الصلاه والسلام علیک یا رسول الله دا کلمه وای او وسپی به دادی چې هغه شیخ په شریعت کې ثابت دي خدای هيئت تغییر ورکه هيئت تغییر ورکه لکه د سنت ورسته اجتماعي دعا په دوامدار توګه کول او دعا خو ثابت ده لیکن دا چې ته دوامدار کې التزام کې دا غیب ثابت نه دي بالاسم والعدوان واياتكم مصارا تفادوهم واياتكم او کچیر راس تاسو لره اسارا قیدیان یعنی قیدیان در تراسی تفادوهم نو تاسو فدیه ورکوي یعنی د فدیه په مقابله کې یو د بل آزادوي وهو محرم علیکم اخراجهم وهو دا ضمیر شان مبتدا ده او محرم علیکم دا خبر مقدم دی اخراجهم مبتدا مؤخر ده دا ټوله جمله بیا تفسیر ده هو د پاره خبر ګرځیدای شي وهو محرم او شان دادی یا حال دادی چې دا حرام دی پر تاسو باندې اخراجهم اخراج
یعنی د دې کورونو څخه یو د بل ایستل دا حرام پر تاسو باندې. نو چې کله اخراج د وطن څخه ایستل حرام وو، دا اخراج حرام وو چې څوک د وطن وباس، نو قتل خو یې په طریقې اولا باندې حرام وو. دا هغه څه خو بيخي باید تاسو ځان ساتلی وي، لیکن تاسو دا کار نه کاوه. نو اوس موږ تاسو ته دا وایو چې افتؤمنون ببعض الكتاب وتکفرون ببعض، نو آیا تاسو په بعضی کتاب سره ایمان راوړی وتکفرون ببعض، او د بعضی کتاب څخه بیا انکار کوي، یعنی په داغه تورات کې ځینې حکمونه منی او د ځینو څخه بیا انکار کوي. فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا. فما جزاء، نو څه جزا ده؟ دا ما استفهامیم دی او دا ما په معنا د نفي هم دی، دواړي ترجمه سي کیږي. نو څه جزا ده؟ من دا هغه شا يفعل ذلك چې فعل وکي منکم تاسو څخه چې دغه فعل وکړي، الا ند جزاء خزي في الحياه الدنيا، مگر رسوایی فی الحیات الدنیا د دنیا فجون کې، او یا د امانه فی دی چې فما جزاء من يفعل ذلك، ند جزاء دا غچا يفعل ذلك چې دغه فعل کوي منکم تاسو څخه الا خزي، مگر رسوایی فی الحیات الدنیا د دنیا فجون کې. د دنیا فجون کې نو د دوی رسوایی د اصل چې الله سبحانه و تعالی د مسلمانانو په لاس د مدینه څخه د ذلت په حالت کې وېسته. بنو نذیر په زور له مدینه څخه وېستله، شام ته کډه سول، خپل کورونه خپل نړوله. سورته آل عمران کې او ورسته نور سوراتو کې هم د دې تفصیل را روان دي. او بنو قریظه هغه ملګرتیا وکړه او مسلمانانو سره چم وکي او کافرانو ته پر مدینه باندې دراتللو لارې برابرې کړې. نو الله عزوجل دا سزا ورکړله چې خلک ټوله قتل سو، شذیه من ځان وګرځول سول. دا سزا الله عزوجل ورکړه. و یوم القیامت، د قیامت په ورځ باندې به يردون الى اشد العذاب، رد کړل کیږي، اچول کیږي وسخترین عذاب لره. وما الله بغافل عما تعملون، وما الله او ندی الله عزوجل بغافل بخبر عما تعملون، دا هغه څه چې تاسو د غبد اعمال کوي، چې تاسو یې عمل کوي د دې بد اعمالو، الله عزوجل د دې څخه به خبره نه دی، نو ش سزا به هل تدرک. اولئک الذین اشتروا الحیاة الدنیا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. اولئک الذین، دا هغه کسان دي اشتروا الحیاة الدنیا چې وایخستی د دنیا ژوند، بالآخرة د آخرت په مقابله کې، د دنیا ژوند د آخرت په مقابله کې خوش کی، یعنی هغه احکامات چې آخرت په جوړې دي هغه احکامات یې پریښودل او هغه احکامات یې واخستل چې ظاهرا یې دنیا په جوړېدل، ولو که حقیقت کې یې دنیا هم نه په جوړېدل. اولئک الذین، دا هغه کسان دي اشتروا الحیاة الدنیا چې وایخستی د دنیا ژوند بالآخرة د آخرت په مقابله کې، یعنی د آخرت احکامات یې پریښودل، فلا يخفف عنهم العذاب، نو نسب کړل کېږي عنهم د دوی څخه العذاب عذاب، ولا هم ينصرون، ولا هم ينصرون، او نه هم د دوی امداد کول کېږي، نو نه کومک کول کېږي او نه د دوی څخه عذاب سپکول کېږي. فلا يخفف عنهم العذاب، نبس پکړل کېږي عنهم د دوی څخه العذاب عذاب، یعنی د سزا ورکون کې د طرفه چې الله تعالی دی پر دوی باندې به په دې سزا کې هیڅ کمی نه راځي. ولا هم ينصرون، او نه به د دوی امداد کول کېږي چې کوم وکیل دی الته مدافع وکیل دی پیدا سي د دوی پر ځای دی دلایل وای، او نه به الته دوست یا کوم طرفدار د دې امداد کولای شي. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون.
ولقد آتینا او یقینا مجور کی موسی علیہ السلام تال کتاب وقفینا او مجبر لپسی راولیجل من بعده داغن ورستا بالرسل رسولان وآتینا عیسی ابن مریم او مجور کی عیسی ابن مریم علیہما السلامتا البینات واضح دلائل وأیدناه او تائید موکیداغ بروح القدس فجبرائیل علیہ السلام سره افکلما جاءکم رسول نو هر زل چاءکم چرا بغلی تاسو ته رسول یو رسول بما پاغ احکام لا تهوا انفسکم چې نبخو شول انفسکم تاسو نفسونو استکبرتم نو تاسو به تکبر وکي ففریقا نو یو ډله د انبیاء کذبتم تاسو یې تکذیب وکي او فریقا او یو ډله د انبیاء تقتلون تاسو یې قتلوي الله عز وجل د دوی یو بل خباثت بیانوي چې موږ تاسو ته یعنی بنی اسرائیل ته د هدایت خورا لوی اسباب د همیشه د پاره درکړل او په دې ټولو کې بیا یو عظیم د هدایت کتاب هغه داو چې تورات مو درک او د دې موسی علیہ السلام ورسته مفرل پسې پتاسو کې انبیاء علیهم السلام ولېږل لیکن تاسو د انبیاء علیهم السلام سره داسي کردار وکي چې یا مو تکذیب وکي او یا مو هغوی قتلوله او هر هغه حکم چې تاسو نفس بنه غوښتي دا هغه مخالفت کوي ولقد آتینا موسی الكتاب او یقینا موږ ورکی موسی علیہ السلام ته الکتاب کتاب تورات مو ورکی وقفینا من بعده بالرسل او موږ فرل پسې راولېږل من بعده ورسته تر دې موسی علیہ السلام بالرسل رسولان موږ راولېږل قفا عربی کې دا څټ توای هغه یو څوک چې یو په بل باندې پسیوي نو دا د ورسته کس د سترګې د هغه مخکنی کس پر دې څټ باندې برابرۍ او دا ورسته کس سترګې بیا د بل پر څټ برابرۍ نو دې ته په عربي کې وایي فرل پسې یو په بل باندې پسیو د تایید د پاره سورته مائده آیات نمبر 46 راوړوي سورۃ المائده آیات نمبر 46 وقفینا علی آثارهم بعیسی ابن مریم وقفینا او موږ ورسته راولېږي علی آثارهم د دغه انبیاء پر نقش قدم باندې بعیسی ابن مریم عیسی ابن مریم مصدقا لما بین یدیه من التوراة تصدیق کوونکی و د هغه څه بین یدیه چې د په مخ کې وو یعنی چې د کتاب نه مخ کې وو من التوراة چې هغه تورات دی وآتیناه الانجیل او د حضرت عیسی علیہ السلام ته انجیل ورکړي فيه هدى ونور په دې انجیل کې هدایت او د تاریکی څخه دراوتلو د پاره ورناوه ومصدقا لما بین یدیه من التوراة او دغه انجیل تصدیق کوونکی او د هغه څه چې دغه انجیل نه مخکې تیر شوی و چې تورات وهدى وموعظه للمتقین او هدایت او نصیحت د پاره د متقیان نو د کفینا کلمه دا د دلته استعمال شوی سورۃ المؤمنون آیات نمبر 43 کې بیا دغه کلمه استعمال شوی سورۃ المؤمنون راواړوي تقریبا 300 سفاره اول سورۃ دی 300 سفاره سورۃ المؤمنون آیات نمبر 43 ثم ارسلنا رسلنا تترا هم دغه یو په بل پسې ته ویل کیږي تترا یو په بل پسې کلما جاء امه رسولها کذبوه هر کله چې به د دې ویډلې ته د دې رسول راغلی نو دوی به د هغه تکذیب به وکړي من بعده بالرسل دې کې وس خبره ده چې د حضرت موسی علیہ الصلوۃ والسلام ورسته بنو اسرائیل ته څونه انبیا راغلي نو ځینو مفسرینو لیکلي دي چې تقریبا 4000 انبیا علیهم السلام و دې بنو اسرائیل ته راغلي او ځینې نور بیا وایي چې 2000 انبیا علیهم السلام و دوی ته راغلي او ابتدای د انبیاء د حضرت موسی علیہ السلام څخه شروع ور حضرت عیسی علیہ الصلوۃ والسلام باندې پای ته رسیدلی
دومره ډیر انبیا و دې بنو اسرائیل تراغلي. نو الله فرمایي په آخر کې واتینا عیسی ابن مریم، نو بیا په آخر کې یعنی د دې انبیاو د خاندان څخه په آخري سلسله کې عیسی ابن مریم علیهم السلام راغلی او موږ ورکړه د عیسی ابن مریم ته البینات واضح دلائل د نبوت لکه انجیل او داسې نور. سورة آل عمران آیات نمبر 50 کې دا بینات الله عزوجل بیان کړی دي چې هغه کم بینات او علامات مجور کړی دي. 50 نمبر آیات راواړو. نو وای انی اخلق لكم من الطين كهيئه الطير، زه جوړوم تاسو د پاره من الطين د خټو څخه كهيئه الطير په شان د مرغ باندې، فانفخ فيه بیا پاغه کې فکم فیکون طیرا، نو هغه مرغسی باذن الله د الله تعالی په اذن. یو علامه داسو. و ابرئ الاکمه، او زه جوړوم الاکمه مرزاده روند، والابرص او مرزاده پیس، و احیی الموتى او مړي راژوندي کوم باذن الله د الله په اجازت. و انبئکم بما تاکلون، فاغه هم خبر درکوم چې تاسو یې خوري. و ما تدخرون، او هغه چې تاسو یې ذخیره کوئ په بیوتکم تاسو په کورونو کې. نو دغه د حضرت عیسی علیه السلام واضح دلائل و چې الله فرمایي آتینا عیسی ابن مریم البینات. په سورۃ مائده آیات نمبر 110 کې هم داغه تفصیل راغلی دی. په سورۃ مائده آیات نمبر 110 اذ قال الله، چې کله الله عز وجل و فرمایل یا عیسی ابن مریم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك اذ ايدتك بروح القدس، التهم روح القدس لفظ راغ، تكلم الناس في المهد وكهلا. بلا علامه داده چې تبد خلکو سره خبري کوي په ځانګو کې، وکهلا او په کامل سپنجرواله کې، چې د نبی عليه الصلاه والسلام د ختم نبوت په اجه په اخر د زمانه کې براځي. وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، او دا چې ما ته دروښو دی کتاب او حکمت او تورات او انجیل. وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ. دا هغه نور علائم دي چې بیان کړي. ولقد آتینا موسی الكتاب وقفینا من بعده بالرسل وآتینا عیسی ابن مریم البینات. نو موږ ورکړل عیسی ابن مریم علیه السلام ته بینات واضح دلائل. وأیدناه او تائید مو وکي داغه بروح القدس، فروح القدس سره مو تائید وکي. روح القدس مراد جبرائیل علیه السلام دی. فجبرائیل علیه السلام مدهغه تائید وکي. جبرائیل علیه السلام ته روح القدس کېدای شي وجه یداوي چې اصل کې د انسانیت تر ټولو مهم شی هغه د خدای عز وجل پر ذات باندې ایمان دی. د انسانانو روح هم دادي، دا چې چا ایمان نه دی راوړي هغه داسې دی لکه بې روحه، ځکه کافرانو تعالی مړه ویلي دي. او دغه روح هغه وحی وی چې د جبرائیل علیه السلام په ذریعه راوړل کېدلې. نو کېدلای شي جبرائیل علیه السلام ته په همدې خاطر روح ویل کېږي، یعنی د هغه روح راوړونکی یو چې هغه وحی وی. د جبرائیل علیه السلام په واسطه د حضرت عیسی علیه السلام امداد په ډیرو ځایو کې الله عزوجل کړی. اول خپل د عیسی علیه السلام پیدائش د حمل چې حضرت مریم علیه السلام څخه وو، یعنی هغه په د باندې حامله سو، هغه د جبرائیل علیه السلام د هغه پوڅه هوا چې د هغه په گریوان کې پکړه. او دومره وجه ده چې حضرت عیسی علیه السلام د ولادت په وخت کې الله عزوجل د جبرائیل علیه السلام په واسطه د شیطان د مشي څخه وساتي. هر څوک چې پیدا کیږي وای شیطان په وخت کې د پیدائش لاس وروړي دی داغه الله عزوجل وسات. او بل دا چې
يهودانو د عیسی علی السلام د قتل د پاره انتهایی زیات کوشش وکړي، حتی چې هغه په خپل کور کې محاصره کړي او بیا یې د دوی یو مشر ورواوښتي. کله چې دوی اعدام کړي هغه خپل مشر اعدام کړیو، د عیسی علی السلام په شکل سویو، چې الله فرمایي وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. دوی هغه نه قتل کړي او نه وزړوي، بلکې دوی ته هغه مشابه کړل شي. بل رفعه الله، بلکې هغه الله عز وجل پورته کوي اسمانو ته. نو د جبرائیل علی السلام په ذریعه د دې امداد وکړي. او بل دا چې حضرت عیسی علیه السلام په ژوندانه کې هم د جبرائیل علیه السلام د سره کلکه ملګری ولو که جبرائیل علیه السلام د نورو انبیاءو تایید هم کړی دي، خو د تایید د پاره ډیر ځل الله عز وجل امر ورته کړی دی. په دې خاطر الله فرمایي چې موږ د تایید وکړي بروح القدس، پر روح القدس سره. نو آیا د تعجب خبره نه ده چې بیا هم تاسو سرکشي کوي او سرکشي مو در داسې اندازې را رسېدلې ده؟ افکلما جاءکم رسول، نو هر کله جاءکم شراب غلی تاسو ته رسول یو پیغمبر بما فاغه احکاماتو لا تهوا انفسکم، جستاسو نفسونو بنه خوشول، استکبرتم نو تاسو به تکبر وکي، دا هغه پیغمبر د اطاعت به متکبر وکي. ففریقا کذبتم، نو ففریقا نو د همدغه پیغمبرانو څخه یو ډله کذبتم تاسو به تکذیب وکي. دا فریقا به مفعول به سي د یو مقدر کذبتم د پاره، او دا ورسته کذبتم به د هغه مقدر د پاره تفسیر وي. و فریقا او یو ډله د انبیاء علیهم السلام تقتلون تاسو یې قتلوي، یو ډله د انبیاء علیهم السلام تاسو قتلوي. ګوري دلته و فرمایل چې په فریقا یو ډله کذبتم تاسو د هغه تکذیب وکي، او یو ډله د انبیاء تاسو قتلوي. مطلب دا چې د انبیاء علیهم السلام د قتل سلسله او د انبیاء د تکذیب سلسله خو په خوا دا کار تاسو کاوه، لیکن دا کار چې د قتل تسلسله مو داسې په تیر زمانه کې دوامدار روانه و، یعنی تر اوسه پورې لا هم پر دې حالت پاتې یاست. کوم پر دې اخر زمان پیغمبر باندې لا هم لاس برسو لا به ژوندۍ پرې نږدې، ځکه نو و فریقا تقتلون صيغه د فعل مضارع راوړل او د تکذیب صيغه د ماضی صيغه راوړل. و فریقا تقتلون تاسو قتلوي، ولو کدا کار دوی په خوا کاوه. نو دوی په خپل زمانه کې حضرت زکریا علیه السلام او حضرت یحیی علیه السلام دواړه په شهادت رسولي دي. پیغمبر علیه السلام ته پیغمبر علیه السلام د خباب رضی الله عنه را لې شکایت ورته وکړي، د دې کافرانو د ظلم او د مشکلاتو شکایت ورته وکړي. نبی کریم علیه السلام ورته ویل شکایت مکوه، الله عز وجل ته د دین په وجه باندې پر مشکلاتو صبر کوه. ته څه خبرې چې ستانه مخ کې بنو اسرائیل او انبیاء علیهم السلام پر سر ارکول، یعنی هغوی در دغه اندازې پر ظلم کاوه. سورۃ مریم آیات نمبر 14 دا ځای څخه تقریبا ټوله د سلسله را روانه ده، بیا در 4 آیات پورې دا د دې د قتل موضوع ټوله بیانې د حضرت عیسی علیه السلام چې دوی د هغه سره څنګه معامله کړې. صرف فقط دغه تفصیل دلته ذکر کړی دي، دا بیا تاسو خپل وګورئ، وس وخت ډیر اخی. دا نور آیاتونه ذکر اړوم د دې لپاره چې دا قران کریم ځینې آیاتونه د ځینې آیاتونو تفسیر کوي. په ځینې آیاتو کې خبره مختصره راغلي، په ځینو کې بیا تفصیلی راغلي، نو بیا دا د قران کریم یو د بل ربط سره ورکول کیږي. نو فریقا تقتلون یو ډله تاسو قتلول. د نبی کریم علیه السلام د قتل صلاح هم يهودانو لاس نه دی اخست، تر داسې اندازې پورې چې پیغمبر علیه السلام د قتل د پاره څو ځلې کوشش وکړي. یو واری د لبید ابن عاصم لونو د يهود د لبید ابن عاصم يهودي په مشوره باندې په پیغمبر علیه السلام باندې جادو وکړي. هغه سورۃ الفلق او سورۃ الناس په غیر ارتباط را نازل شوی. بیا یې
په خیبر کې یوې يهودي شدي پیغمبر علی السلام د زهر ورکړه. هغه زهر یې د یو پسه په غوښه کې اچولې و، بیا یا غوښه په خکړې و. نو یو صحابیم د پیغمبر علی السلام سره ناستو، کله چې دا ګوله وکړله پیغمبر علی السلام پوسو په هغه صحابي د زهر په وجه په شهادت ورسید. بیا هغه يهوديه شزه یونیول، هغه ته ویل دا کار دی ولې کاوه؟ ول ما دا کار ځکه وکي کته نبی وي پر تا به تاثیر نه کوي، او که نبی نه وي نو موږ بس تاسو خلاص. او چون کې دی هغه بل صحابي په قتل رسولي و، د هغه د قتل په وجه دا قصاص کړسو، که هم نبی کریم علیه السلام د ځان انتقام نه اخیستی. کله چې پیغمبر علیه السلام وفات کیدی دا هغه زهر او اثر د په وجود کې ښکارا شو. امام بخاری رحمت الله علیه په بخاری جلد 2 صفحه 510 کې دا حدیث را نقل کړی. پیغمبر علیه السلام فرمایي ما ازالو یعنی دوامدار اجد الم الطعام الذي اكلت بخیبر، چې دوامدار ما د هغه زهر درد په خپل وجود کې پیدا کوي، احساسوي می، یعنی دا درد ما سره را سره و. فهذا اوانو، نو دا هغه وخت دی وجدت انقطاع ابهری من ذلك سم، چې زه د خپل شارک د پرې کېدو حالت احساسوم من ذلك سمعي د دغه زهر په وجه باندې. نو ګویا کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه د زهر اثر په ټول ژوند کې احساساوه او په اخر د ژوند کې هم دا احساس کی. بل افلای د پیغمبر علی السلام د قتل د پاره دا ترتیب برابر کړی و چې لوډه بره بام ته خېجولې و. پیغمبر علی السلام تلته د سایه تکشین، پیغمبر علی السلام چې کښینستی دی ډبره راي لکول جبرائیل علی السلام ورتویل دا ځای څخه ولاړ. نو دوی د آخر الزمان پیغمبر صلی الله علیه وسلم د قتل څخه هم لاس ناخستی. نو الله فرمایي تاسو په دوامدار توګه خلق قتل ولا. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. وقالوا او دوی ویلا قلوبنا غلف زمر زړونه کلف دي، بل لعنهم الله بلکې لعنت کړي دی الله عز وجل بكفرهم د دې د کفر فواجه. فقليلا ما يؤمنون نو ډیر لږ یؤمنون ایمان راوړي. دا د دوی بل خباثت الله عز وجل بیانې چې دوی د الله تعالی دین او د نبی عليه صلوات و سلام اطاعت دا د ځان لپاره عار غني. وقالوا او دوی ویل قلوبنا ازمر زړونه غلف، دا ازمر زړونه دا بند دي. غلف دو معنی لري، یو دا چې د ازمر زړونه ډک دي نور ستا و علم او ستا دین د ضرورت نه لري، او یا دا چې زموږ زړونه هیڅ کله ستا خبره نشي تسلیمولای. زموږ په زړه کې دا ستا خبره ناراضي، ځکه چې زموږ زړونه داسې د اسلام د مذهب څخه بد وړي چې هیڅ کله بستا خبره زموږ په زړونو کې تاثیر ونه کوي. لکه سورۃ حمیم سجده آیات نمبر 15 کې الله عزوجل فرمایي چې دوی ویل قالوا قلوبنا فی اکنة مما تدعوننا الیه، چې دوی بدا ویل چې زموږ زړونه په پرده کې دي د هغه دین څخه چې ته مراغت رابولې. دا به د مشرکانو مبارک الله فرمایي وفي اذاننا وقر، او زموږ په غوږونو کې دروندوالی دي، غوږونه مو درانه دي یعنی کانه دي. ومن بیننا وبینک حجاب، او زموږ او ستا تر مابین پرده ده. فعمل اننا عاملون، نو بس هغه عمل کو، خپل عمل کو، موږ بخپل عمل کو، ستا خبره موږ باندې تاثیر نه کوي. نو الله عز وجل فرمایي چې دوی به دا خبره کول، دا به د استهزاء په شکل باندې کول. وقالوا قلوبنا غلف، نو دوی به ویل چې موږ زړونه دا په پرده کې دي یعنی ډک دي د علم څخه، د طنز او مسخره په شکل به دا خبره کول. الله فرمایي خبره داسې نه بلکې لعنهم الله، الله عز وجل په دوی باندې لعنت کړی وو. الله عز وجل نه غوښتل چې د دوی زړونو ته علم ور داخل شي.
بکفرهم د دوی د کفر په وجه باندې دوی د کفر په وجه باندې الله عز وجل د دوی زړونه ورډک کړي و دوی حق خبره نسوه احساسولای چې د اسلام حق مذهب دی د دوی زړونو ته ورسي نو د دوی دغه کفر په وجه الله عز وجل د اسلام د مبارک دین دا د دوی په زړونو کې منفور وګرځاوه او دا منسوخ دین د دوی په زړونو کې محبوب وګرځاوه دا د الله عز وجل د طرف عذاب وی علما وايي که یو سړی د ګناهو باوجود پر ګناهو ټینګو او پر ګناه باندې دلایل هم ویل دا سړی دی په دې پوښي چې الله عز وجل د دو زړه ته د اسلام د نور اغړنا نه ور کړي چې د زړه ته داخله شي او دا کس دی په دې پوښي چې الله عز وجل سخت ورڅ ناراض دی د الله عز وجل د ناراضتیا علامه وای دا ده چې یو سړی ګناه کوي او پر ګناه بیا ټینګي یو چا ګناه کول او پر دې ګناه باندې ټینګ نه وو او دا یې ویل چې زه عاجز یم نو دغه سړی دی په دې پوښي چې الله عز وجل بدته یو وخت د ګناه د پرېښېدو توفیق ورکړي کچېری پر ګناه باندې ټینګو د دې تعالی عز وجل سخت ناراض دی او دا ډیر خطرناک حالت دی فقلیلا ما یؤمنون فقلیلا ما نو ډیر لږ یؤمنون ایمان راوړي دغه ما دا قلیلن د لپس سره لګېدلې دي قلیلن لږوالي توای او ما د فاره د تاکید د قلت دی چې معنا یې سول ډیر لږ قلیل خو لږ توای دا ما چې سره ولګې دي نو دا معنا چې ډیر لږ ایمان راوړي دا قلیلن وای د مفعول فعل محذوف د فاره مفعول مطلق ګرځیدلی یعنی عبارت داسې جوړیږي چې یؤمنون ایمانا قلیلا غایه القله دوی په ډیر لږ اندازه کې ایمان راوړي اوس نو دغه لږ ایمان بیا معتبر نه دی دا دوی چې ایمان لږ راوړي دي دا درې معناوي لري یا خو د مؤمن به شانو په اعتبار باندې د دوی ایمان لږ دی یعنی پر کوم شانو چې ایمان راوړل کیږي دوی په هغه کې پر لږو شانو ایمان راوړي د مثال په توګه یوازې د الله تعالی توحید قبول کړیو د آخرت په ورځ ایمان درلودلی د نبی عليه الصلاه والسلام پر رسالت ایمان نه درلود مطلب دا چې دوی لږ ایمان راوړي یعنی پر لږو شانو ایمان راوړي سورته بقره آیات نمبر 15 په دا 13 مخ کې دا خبره 13 سوې ده 15 نمبر آیات الله عز وجل فرمای چې افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض نو په بعضی کتاب ایمان راوړي او په بعضی نه راوړي او یا د قلت د زمانه په اعتبار دی چې دوی لږ ایمان راوړونکي دي دا معنی چې په یو زمانه کې یې ډیر لږ وخت ایمان راوړیو سحر به ایمان راوړي ما شام ته به بیرته کافران نو الله فرمایي په قلیلا ما یؤمنون د تایید د پاره سورته آل عمران آیات نمبر 2 اویا راوړوي دا د دې د لږ وخت د ایمان یادونه الله عزوجل کوي پکښ وقالت طائفه من اهل الكتاب یوه طائفه د اهل کتابو څه ویله آمنو بالذی ایمان راوړي په هغه کتاب باندې انزل علی الذین چې نازل سوی دی پر هغه کسانو باندې انزل علی الذین چې نازل سوی دی پر هغه کسانو باندې آمنو چې هغه ایمان راوړي یعنی چې پر دې مسلمانانو کوم کتاب را نازل سوی دی پر هغه کتاب تاسو ایمان راوړي وجه النهار د سحر په وخت کې وکفروا او بیا بیرته کافران سي اخره په اخر کې د دې ورځې د سحر په طرف کې ایمان راوړي او په اخر کې بیا بیرته کافران سي لعلهم يرجعون نو شاید د مسلمانانو بار شکمن شي د دې خپل دین واوړي چې دا خو ګوره دی علما مو ادي ایمان راوړي ادي بیرته جنی واوښتل نو معلومه سو چې په دې دین کې څه خبره ده په دې خاطر باندې دا چم وکي چې د عوام بدزنه شي عربه د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام اطاعت پریست نو الله عزوجل فرمایي چې فقلیلا ما یؤمنون نو دا مطلب چې لږ وخت ایمان راوړي او دریم مطلب یې دا دی چې یا په دوی کې ایمان راوړون کې کسان لږ و لکه عبد الله ابن سلام رضی الله عنه یا د هغه ملګری نور ایمان را نه وړي
نو دا قلیل ایمان معتبر ندی، نو ځکه دوی کافران دي. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. ولما جاءهم هركل شراغلي كتاب من عند الله دا الله عز وجل دا طرف یعنی قرآن رالی مصدق لما معهم تصدیقون کیو لما دا هغت هم معهم چې د دوی سره وو وکانو من قبل او دوی ود دین مخکی یستفتحون د کامیابی غشتنه به کول علی الذین دا هغه کسانو په مقابله کې کفرو چې کافران و. فلما جاءهم کل شراغلی اغویلر ما عرفو فلما جاءهم کل شراغلی دوی لر ما هغه عرفو نو دی و پیجندی کفرو به فاغسر کفر وکي فلعنت الله علی الکافرین. نو دا الله عز وجل لعنت دی علی الکافرین فکافرانو باندې. ولما جاءهم کتاب الله عز وجل د دوی یو بل خباست بیانی چې د دوی داسې طبيعت وو چې د نبی عليه صلوات و سلام د بعثت څخه مخکې او یا مدینه منوره ته د هجرت څخه مخکې چې کله به د دوی د اوس او د خزرج د قبیله سره جنگو نو په دا وخت کې به ویل چې ای الله ته د آخري پیغمبر جر مبعوث کا چې موږ داغه په څنګ کې وسره ودرېږو او د دې اوس او خزرج د قبیله مقابله وکړو. او یا به کله چې د مکه د مشرکانو سره یو جنجال پیښ شو نو هغه ته به ویل یو آخري پیغمبر راځي کاغه علی موږ به داغه ملګری سو او تاسو مقابله وکړو او تاسو به قتل کو. نو الله عز وجل فرمایي کله چې دوی ته کتاب راغلی دا قران را نازل سو او د هغه خبري تصدیق پکشي کیو چې د دوی سره کوم کتاب دی چې دا تورات دی نو دوی سره د پیژندلو بیا هم کفر وکړي. ولما جاءهم کل شراغلی هغوی لره کتاب من عند الله دا الله عز وجل دا طرف یعنی قرآن راغلی مصدق دا قرآن تصدیق کون کیو لما دا هغه کتاب معهم چې د دوی سره وو یعنی د مخ کې د کوم کتابونه چې د دوی سره و چې انجیل او تورات و د هغه تصدیق وکاوه. وکانو من قبل او دوی و یعنی دا یهودان من قبل مخ کې پخوا یستفتحون طلب فتح وکاوه دعا به غشتل د فتح علی الذین دا هغه کسانو په مقابله کې کفرو چاغوی کافران و یعنی مشرکین عرب یا اوس او خزرج. ولما جاءهم د دې ذات پنځم خطاب دی. فلما جاءهم کل چراغلی هغوی لره فلما جاءهم کل چراغلی هغوی ته ما هغه یعنی هغه شی عرفو دوی و پیژندی چې دوی هغه شی ښه پیژندی. فلما جاءهم کل چراغلی هغوی لره ما هغه کتاب عرفو چې دوی ښه پیژندی چې دا پیغمبر دی او دغه کتاب ورته راغلی دی کفروا به نو دوی په هغه سره انکار وکي. کفروا به دوی د هغه پیغمبر او دا قران څخه انکار وکي. فلعنت الله نو لعنت د الله عز وجل دی علی الکافرین فکافرانو باندې چې قصد محض د تعصب په وجه باندې د الله د دین انکار کوي. نو بل خو هیڅ وجه نه و فقط حسد او تعصب چې د قران انکار وکاو ولې دوی شپې جندي او په تورات کې هغه ټول خبري پر پیغمبر علی السلام باندې صادق راتلل. نو یو سوال دا کېدلای شي چې فلما جاءهم ما عرفوا کله چې راغلی هغه شی عرفو چې دوی شپې جندي نو چې پیژندي خود دې معنا دا غده چې دوی ایمان ور باندې درلود. نو ګوري جواب دادی چې یو پیژندل دی یو منل دی. ایمان د پیژندلو نوم نه دی چې یو څوک پیژني نو بس دا ایمان شو. ایمان د پیژندلو نوم نه دی، ایمان د منلو نوم دی. کنه شیطان دا پیژني چې دا اسلام حق دی او دام پیژني چې دا د الله تعالی دین دی او دام باندې فائدې چې د آدم علی السلام هغه تر ما افضل دی. لیکن په پیژندلو کار نه کیږي بلکې په منلو باندې کار کیږي.
نو الله فرمایي چې هغه رالی چې دوی پیژندي منی نه پیژندي خو یې چې و دا پلانې فلعنت الله علی الکافرین دا لعنت دی پر کافرانو باندې بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين بئس ما ډیر بد دی هغه شی اشتروا چې دوی خرج کړل به داغه په مقابله کې انفسهم خپل ځانونه ان دا یکفروا بما انزل الله چې کفر یو کوي بما فهغه ته انزل الله چې الله را نازل کړیو باغیا د وجد حسد ان ينزل الله شرع نازل وی الله عز وجل من فضله خپل فضل علی من پر هغه چا یشاء چې خوشی من عباده د خپل بندگانو څخه فباؤون دی اختص ولا بغضب فغضب على غضب پر غضب سربیره وللكافرين عذاب مهين وللكافرين او د کافرانو د پاره عذاب مهين سپکون کی عذاب دی د دوی یو بل خباست الله عزوجل بیانې چې دوی دا ډیر بد کار وکي چې خپل ځانونه د کفر په مقابله کې خرڅ کړه اشترا دا په عربي کې د دواړو معناو د پاره راځي ام په معنا د خرڅولو ام په معنا د رانیولو دلته معنا د خرڅول یعنی خپل ځانونه د کفر په مقابله کې خرڅ کړه ځان یې ورکی کفر اختیار کړي او د دې کفر وجه داوا چې دا قران کریم چې موږ را نازل کړي پر خپل یو بنده باندې دوی ته دې زور ورکاوه چې ولې دا قران پر دې پیغمبر را نازل دا باید پر دې پیغمبر نه وای را نازل شوی حسد اکاوه بئس افعال زم څخه دی او ما دا موصوف دی اشتروا به دا ټوله صفت دی بئس ما ډیر بد دی هغه شی اشتروا چې دوی خرڅ کړي به د هغه شی د پاره انفسهم خپل ځانونه یعنی په خپل ګمان دوی د آخرت عذاب دا رانیوي او خپل ځانونه ور باندې خرڅ کړل په دې واجبانی چې دوی به د آخرت عذاب اخلاص بئس ما ډیر بد دی هغه شی اشتراو چې دوی خرڅ کړه به داغه د پاره انفسهم خپل ځانونه هغه شی نو دادی دلته د هو ضمیر براو باسي مبتدا مقدره به کوي هو ايکفر هغه نو دادی چې دا دوی ځانونه د هغه شی د پاره خرڅ کړه واغې رانیوي هغه دادی ايکفروا بما انزل الله چې دوی کفر وکي بما فاغه کتاب انزل الله چې الله را نازل کړي او چې قران کریم دی پر خپل برحق پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم او هغه هم جوازنی وجه دا چې بغيا ان ينزل الله د وجه د حسد اند دی ينزل الله چې لا نازل وی الله عز وجل من فضله خپل فضل علامن پر هغه چا یشاء چې وی غواړي من عباده دخل بندگانو څخه چاغه نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام دی صرف د دغه وجه د حسد په وجه چې ولی الله عز وجل پر خپل دغه پیغمبر دا کتاب را نازل کړي صرف د دغه وجه د حسد او د بغض او عداوت په وجه باندې دا خپل ځانونه د کفر په مقابله کې خرج کړه علامه یشاء پر هغه باندې چې وای غواړي الله عز وجل من عباده دخل بندگانو څخه چاغه نبی کریم علیه السلام نو يهودانو چې کاملا ایمان د لاس ور کړی دي بنیادی وجه حسدو چې د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام سره حسد کاو حسد ډیره بد مریضی ده انسان کده حسد په مریضی گرفتار سو بیا پر حق باندې سترګې پټي بیا به حق ویني نه به یمني نو د حسد څخه ځان ساتل پکار پیغمبر علیه السلام فرمای ایاکم والحسد تاسو خپل ځانونه د دې حسد څخه ګوري حسد دې توای چې د یو الله د بندا سره د هغه پر ورکړل سوی انعام باندې د الله عزوجل پر ورکړل سوی انعام او نعمت باندې ته دا تمنا کوي چې
چې د هغه څخه الله عزوجل دغه نعمت زائل کړي. عام خبره ده کما ته دغه نعمت راکړي او که ایران کړي، دغه د نعمت د زوال تمنا د مؤمنه کول نو دا حسد دی. چې چاته الله عزوجل یا په علم کې ترقی ورکړي، یا په مال کې، یا په صحت کې، یا په بل شي، او ته په دې باندې پریشان یې چې دا ولې الله عزوجل ورکړي، نو دا حسد دا ډیره خطرناکه ګناه ده. دا خطر یې په دې وجه باندې ډیره لوی ده چې دا په حقیقت کې د خدای عزوجل پر تقدیر اعتراض دی او د الله عزوجل پر تقسیم اعتراض دی، چې ګواکې الله عزوجل نو ولې دا کار کاوه العیاذ بالله چې د سره دا د انعام عمله وکړل او زما سره نه وکړ. نو دا خدای الله عزوجل پر تقسیم اعتراض تقریبا کفر ته سړی رسی، ولو که مؤمن د حسد په وجه نه کافر کیږي، خو خطرناکه مسله ده. نو پیغمبر علیه السلام فرمای ایاکم والحسد، تاسو د حسد څخه ځان ګورئ، فإن الحسد لا يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. لکه څنګه چې دا اور دا لرګي خوري سوځي، دغه څه دا حسد دا نیکی سوځي. نو حسد ډیره بده بیماری ده. دا يهودان د همدغه وجه څخه دا کافران سو چې د نبی عليه الصلاه والسلام پر مبارک وجود باندې او د پر مبارک ذات باندې دا نو پیرزو چې ولی الله عزوجل دا قران پر درا نازل کړي. نو فباو دغه کفر او حسد په وجه باندې دوی مستحق وګرځیدل بغضب، د غضب د الله د قهر علی غضب، سربېره پر غضب باندې. یواری خو کفر دا یو سبب د غضب و چې الله عزوجل غضب ور باندې وکړي، بلې د کفر سره سره حسد و دا بل وجه د غضب شو. وللکافرین عذاب مهین، وللکافرین او قاعده او قانون دا دی چې کافرانو لره عذاب مهین، عذاب دی مهین سپکون کی ذلت ور کون کی عذاب. معلومه سول چې مؤمنانو ته الله عزوجل مهین عذاب ذلت ور کون کی عذاب نور کی، یعنی مؤمن کا العیاذ بالله دوزخ ته هم لاړ شي، خو بیا هم الله عزوجل په دوزخ کې دی مؤمن ته هغه عذاب چې سپکون کی عذاب دی دا نور کی. وجد دی داده چې د مؤمن د ایمان په وجه الله عزوجل دغه وجود د هغه ګناهونو په وجه چې د کړی دي، د ګناهونو په وجه چې د کړی دا د وجود ور پاکي. نو په آخرت کې په جهنم کې مؤمن ته سزا د ګناهونو څخه د صفایي د پاره او کافر ته سزا د سپکاوي او اهانت د پاره ده. اوس دلته مسله دا رااله چې د يهودانو باندې الله عزوجل دوه قسمه غضب وکي. یو غضب یې په دې وجه ور باندې وکي چې حسد وو، او دوم عذاب د دې لپاره ور باندې راغلی چې دا حسد د دې د کفر ذریعہ په وګرځیدا، یعنی کفر ته هم په دې وجه باندې ور داخل شو. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. وإذا قيل لهم بل خباست الله بيانه چې کله به ویل سول دوی لره آمنو چې ایمان راوړي بما انزل الله فاغه کتاب باندې چې الله را نازل کړی دی، قالو نو دوی به ویل نؤمن مج ایمان راوړو بما فاغه باندې انزل علینا چې په موږ را نازل شوی دی، ويکفرون بما وراءه او کفر به کاوه بما وراءه داغه څه په علاوه باندې. وهو الحق حال دا چې هغه به حق مصدقا لما معكم تصدیق کوم کی به هغه لره چې د دوی سره دي، مصدقا تصدیق کوم کی به لما هغه لره معهم چې د دوی سره دي. قل ارتؤوا يا اي پیغمبر علیه السلام فلم تقتلون انبیاء الله، نو ولی قتلوی دا الله عزوجل نبیان من قبل د دین مخی ان کنتم مؤمنین کچیر تاسو یاست مؤمنان. بل خباست داو چې دوی به یوازې په تورات باندې ایمان درلودلی او د تورات نه ما سوا به په بل هیڅ باندې ایمان نه راوړي.
نو چې کله به دوی ته وویل سول چې تاسو پر دغه کتاب باندې چې الله عزوجل را نازل کړی یو کتاب د کتابونو څخه پر یو رسول د رسولانو چې الله را نازل کړی دی تاسو ایمان ور باندې راوړئ نو دوی به ویل چې موږ یوازې په تورات ایمان راوړو او د تورات نه ما سوا په نورو ټولو کتابونو باندې موږ کفر کوو الله عزوجل د دوی دا خبره په درو طریقو ردی چې دا ستاسو خبره دا په درو طریقو باندې غلطه ده واذا قيل لهم چکلبو اسول دوی لرا دا يهود لرا امنو بما انزل الله چې ایمان راوړي بما په هغه څه انزل الله چې الله را نازل کړي دغه د الله عزوجل کلام دا سینه دی چې आवाज د نبی عليه السلام په زمانه کې د دې يهودو خباستونه بیانې مؤمنانو ته د دې تعلیم دی چې در قیامت تر ورځې پورې په يهودانو کې دا خباستونه موجود دي او مشتاسه ته دالي دا دلائل درشي دا ځکه واذا قيل لهم امنوا بما انزل الله فاغه کتاب چې الله را عزوجل را نازل کړی دی یو کتاب د کتابو څخه پر یو پیغمبر د پیغمبرانو څخه چې د هغه کتابو د جملې څخه دا د دوی په زمانه کې یا د ازموش په زمانه کې قران کریم دی نو دی په جواب کې اویل قالو دی په اویل په جواب کې نؤمنو بما انزل علينا موږ ایمان راوړو په هغه کتابانی انزل علينا چې په موږ را نازل شوی دی په واسطه د موسی علیه السلام ويكفرون بما وراءه او کفر کوي بما په هغه کتابونو وراءه چې د دې کتاب نه علاوه و د وراء کلمه په عربي کې دا د مخ او د شا دواړو لپاره استعمالېږي وراءه په معنا باندې د دې مرাজি چې د دې په مخ کې دی او وراءه په معنا د دې مرাজি چې داغه په شا کې دی سورۃ کهف کې الله عزوجل فرمایي وکانا وراءهم ملک یاخذ كل سفینه غصبا چې دغه کشتی په مخ کې وکانا وراءهم د دې کشتی په مخ کې یا دغه خلقو په مخ کې ملک یو پاچا یاخذ كل سفینه چې نیولې هر کشتی غصبا په زور باندې نو الته د وراءهم معنا ده چې په مخ کې وو او د وراء ترجمه په معنا د شام راځي لکه بل ځای الله فرمایي ومن وراء اسحاق یعقوب چې د اسحاق علی السلام وروسته به یعقوب علی السلام پیدا کیږي یعنی دا چې د ابراهیم علی السلام کوروالا ساره رضی الله عنها به مورم ګرځي انا به هم ګرځي نو د وراء کلمه دواړه معناوي لري فعلت به مقام ته سړی ګوري ترجمه به بیا کوي دلته بیا په معنا باندې د علاوه ده یعنی دغه نه ما سواچ کوم کتابونه دی پاغو ایمان نه راو وهو الحق حال دا چې الله عزوجل فرمایي چې د دې تورات نه علاوه کوم کتابونه و هغه حق و دا د هو ضمیر براجی و مضمون ته د ما وراء باربنو د مرجع و دراجه تر ما بین فرق ناراضي وهو الحق نو دغه علاوه کتابونه حق و چې داغه د جملې څخه قران دی دا د تورات څخه علاوه کوم کتابونه و مصدقا لما معكم او دغه کتاب چې د دې تورات څخه علاوه و مصدقا تصدیق کوونکی و لما هغه څلره یعنی هغه کتاب لره معهم چې د دوی سره و چې تورات دی په دې قران کې د هغه تصدیق هم موجود اوس نو الله عزوجل د دوی دوا قسم رد وکي یو رد دا وکي چې و اذا قيل لهم امنوا بما انزل الله چې کله به دوی ته وویل شول چې ایمان راوړي په هغه کتاب چې الله سبحانه و تعالی را نازل کړي آشنو خدای پر دې عقیده درلودل چې د الله عزوجل زموږ رب دی نو الله عزوجل چې کوم شی را نازل کی خدا خپل چې الله را نازل کی دا حق سو نو د حقانیت د پاره بس دا کافی ده الله عزوجل را نازل کړي نو کوم شی چې الله را نازل کړي او دوی ایمان نه ور باندې راوړي نو معلومه سول چې د الله عزوجل د نازل شوی کتاب عقیده دوی نه لري نو په حقیقت کې دوی خدای ته عقیده نه درلودل نو دای اوله وجه درت سو دوم دا وهو الحق دغه کتاب چې الله عزوجل را نازل کړي او د دوی د کتاب علاوه نو دا حق کتاب او بل تصدیق وکاوه د هغه خبرو چې د دوی په کتاب کې وي نو کدی دغه کتاب نه مني نو هغه خبري بوم نه مني چې د دوی د کتاب تصدیق کوي نو چې هغه خبري نه مني نو د دوی په کتاب کې چې کومي خبري ونه هغه هم ونه منلې ولی په دې کتاب کې دا راغلي دي چې نبی کریم علیه السلام د الله رسول دی
دی کتاب د تورات هغه خبره تایید کړ چې په تورات کې راغلی و چې دوی دا ونه منل نو د تورات خبره بیا کله ومنل نو انکار د قران مستلزم دی و انکار لره د تورات چې د قران انکار خامخا د نتیجه راولي تورات زبم انکار کیږي نو معلومه سول چې دی تورات هم نه مني او درېمه وجه درته دا ده چې قل فلم تقتلون انبیاء الله نو بیا ولی تاسو د الله عزوجل انبیاء قتلوي من قبل مخکی یعنی په دوامدار توګه مو د انبیاء علیه السلام ولی قتلول ان کنتم مؤمنین کچیر تاسو ایمان لرونکي یاست یعنی د تورات د ایمان دعوه کوي خو په دې تورات باندې ځینې انبیاء او عمل کاوه عیسی علیه السلام څخه مخکی زکریا علیه السلام او یحیی علیه السلام دواړو د تورات احکامات چلول تاسو ولی هغه قتلوله کوم په تورات ایمان وو نو د انبیاء قتل خو په تورات کې ډیر لوی جرم بلل شوی دی کفر بلل شوی دی دا کار مو ولی کاوه نو معلومه سول چې تاسو په تورات هم ایمان نه لري فقط درواغ وایاست نو الله عزوجل فرمایي قل فلم تقتلون انبیاء الله نو ولی قتلوي د الله عزوجل دوستان من قبل مخکی یعنی قتلوي در دا اوسه پرې مقتلول دا د من قبل د جملې څخه خدا معلومیږي چې په خوا مقتلول او د تقتلون څخه معلومیږي چې اوسه قتلوي مطلب دا چې د په خوا څخه تر اوسه په دوامدار توګه پر دغه خبره باندې ولاړ یاست ولو کده نبی علی السلام د زمانه يهودانو خو انبیاء علیهم السلام نو قتل کړي د دې پلرونو و نیکونو قتل کړي و خو دوی د خپل پلرونو او نیکونو دا غلط عمل بد نه بلی بلکې داغه تایید کوي نو د دې د معنا شو لکه دوی چې قتلول نو الله فرمایي قل فلم تقتلون انبیاء الله من قبل ان کنتم مؤمنین کچیر تاسو ایمان لري یعنی دغه دعوه چې تاسو یې کوي چې موږ په تورات ایمان لرو کپدی کې رښتینی یاس نو ولې مو انبیاء علیهم السلام قتلول حال دا چې د انبیاء علیهم السلام قتل لوی ګناه ده او کفر دی او په تورات کې د دې څخه منع راغلی و اوس د دغه خبرې څخه چې دوی دا ویل چې موږ یوازې په تورات باندې ایمان راوړو او په نور کتابو ایمان نه راوړو د دې څخه دوی خبرې را معلومې شوې یو دا چې پر نور کتابو ایمان نه راوړل صریح کفر دی نو معلومه سول چې يهودان صریح کافران دي او دومه دا چې دوی پر نور کتابو ایمان نه راوړي وجه دا و چې ولی پر موږ نه را نازل شوی ولی دا د موږ کلمه دوی کارول واذا قيل لهم امنوا بما انزل الله قالوا نؤمن بما انزل علينا چې پر موږ را نازل شوی یعنی د نور کتابو څخه ځکه موږ انکار کوو چې پر موږ نه را نازل شوی که پر موږ را نازل شوی وای نو بیا به منلی وای نو دا دومه وجه د حسد و الله عزوجل په دې کې د دوی دا دواړه خباستونه ښکارا کړ ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون د دې ځای شپږم خطاب دی ولقد جاءكم او یقینا راغلی تاسو ته موسی علیہ السلام بالبينات فواضح دلائل باندې ثم اتخذتم العجل بیا تاسو ونیوئ لګی من بعده د موسی علیہ السلام ورسته وانتم ظالمون حال دا چې تاسو ظالمان واست په دغه فعل سره ولقد جاءكم او یقینا راغلی تاسو لره موسی علیہ السلام بالبينات فواضح دلائل باندې یعنی د توحید او د رسالت چې د تورات علاوه کوم دلائل و چې هغه د دل کړه او یدی بیزاو او یاد دریاب چاو دی دلو یا نور داش ثم اتخذتم العجل دمر دلائل د وضاحت باوجود تاسو ګلګي ونیوي په عبادت باندې من بعده د موسی علیہ السلام د تګ ورسته چې هغه کوه دور تتللی وانتم ظالمون حال دا چې تاسو ظالمان واس په دغه پیل سره تاسو ظلم وکي واذ اخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور او هغه وخت هم در یاد کړی چې موږ واخستې تاسو څخه میثاقکم تاسو په خو وعده ورفعنا او موږ لوړ کړی پر تاسو باندې فوقکم پر ورفعنا او موږ لوړ کړی فوقکم پر تاسو باندې لوړ الطور کوه تور خذوا ما اتیناکم ونسیما هغه اتیناکم چې موږ تاسو ته درکړی دی بقوت فقوت سره واسمعوا او وایوري
قالو نو دی اویل سمعنا مج خبر واوریدل وعصینا او منمنل واشربوا او چشلسوی و فی قلوبهم د دوی په زړونو کې العجل گلګی بکفرهم د دوی د کفر فواجه قل بئس ما ډیر بد دی هغه شی یامرکم چې امر کوي تاسو به دا غش طرف ته ایمانکم تاسو ایمان ان کنتم مؤمنین کچیر تاسو یاس ایمان لرونکي دا الله عزوجل د دوی بل خباست بیانې او د دوی بل بدی بیانې چې پتاسو کې د اول سره دا بدی موجوده و چې کله موږ تاسو په خو وعده واخسته بیا مو د پخې وعده انکار وکړي او د انکار په مقابله کې موږ پر تاسو کو هیتر راپورته کړي او تاسو ته مجبرن دا خبره وکړه چې دغه د الله عزوجل احکامات په تورات کې درته بیان شوي دي دا واخلي وینسي او پزړې واوري تاسو په خله باندې د دې خبره کول چې موږ واوریدل او پزړه مو بیا ویل چې موږ نه عملي کوو واذا اخذنا ميثاقكم چې کله موږ واخستې تاسو څخه ميثاقكم تاسو تعهد ورفعنا او موږ لوړ کی فوقکم لوړ پر تاسو باندې اتور کوه تور دغه کول او اقرار د عملي کولو د پاره او تاسو ته دا حکم وسو خذو چې ونی سیما هغه احکامات اتیناکم چې تاسو ته موږ درکړي دي بقوه فقوت سره ونی سی واسمعوا او وای اوري یعنی پزړې واوري قالو نو دی اویلا د بیر فواجبانی چې کوه تر لوړ ور باندې ولاړو د بیر فواجه په هغه وخت کې اویل سمعنا مجوا اوریدل یعنی وا اوریدل او عمل ور باندې کوو لیکن کله چې کوه تر جنلیری کړل سو وعصینا نو تاسو بیا اویل چې موږ نه فرمانی وکړ یعنی د سمعنا کلمه هغه وخت استعمال کړل چې کوه تر د دې پر سر ولاړو کله چې بیا کوه تر جنیسته سو یو څه زمانہ تیر سول بیا یې بیرته د عصینا کلمه شروع کړه د دې معنی دا نه ده چې د عصینا او د سمعنا کلمه په یو وخت کې ویل دا خو په یو وخت کې ویلای نشي نو کوه تر پر الویدی کدا ویلی وای چې عصینا معلومه سوال چې د عصینا کلمه ورسته کار کړی ده قالو سمعنا نو د بیر په وجه ویل چې موږ خبره واوریدل په خله باندې او چون کې دا خبره د دوی په زړه باندې نه و نو با کې په زبان حال یې په هغه وخت یې هم ویل چې وعصینا موږ نافرمانی وکړه او په عمل کې نو بیا ورسته پلي کړل عمل یې ونه کړ او د دې بدی په واجبانی چې په دوی کې دا بدی پرته و او اشربوا او حال دا چشلسوي وو اشربوا ورچشلسوي وو یعنی د دوی د زړونو په رګ کې د غوي محبت ور داخل سوي وو و اشربوا او ورچشلسوي وو محبت په قلوبهم د دوی په زړونو کې العجله د ګلګي نو دلته به د حب العجل لفظ مقدر سر راباس یعنی ورچشلسوي وو په قلوبهم د دوی په زړونو کې العجله ګلګي یعنی د ګلګي محبت دا مفعول دی بکفرهم د دې د کفر فواجه د دې ګلګي محبت لکه یو مائع ماده دغه رقم د دې وجود ته ور داخل شوی دا د مبالغه په حیث فرمایي نو کول ورته وایا ای پیغمبر علی السلام بئس ما ډیر بد دی هغه خبره یا هغه کار یامرکم چې امر کوي تاسو به هغه کار لره ایمانکم تاسو ایمان یعنی کستاسو دغه ایمان دغه سی ایمان ویل کدا تاسو ته دعوه کوي او تاسو و دې کار لره امر کوي نو دغه ایمان ډیر بد ایمان دی ان کنتم مؤمنین کچیر تاسو یاس مؤمنان استحسب ګمان کتاسو په ګمان باندې ځانونه مؤمنان بولی نو بیا دغه ایمان چې تاسو د الله عزوجل د دین مخالفت ترابولي دا نو ډیر بد ایمان دی دا نو بیا ایمان نه دی اوس په دې کې الله عزوجل د دې يهودانو د دې بدیو مسببات بیان کړ چې په دوی کې دغه بد صفات او د دې نبی عليه صلوات و سلام او د دې دین سره د نفرت او کرکه دا ولي پرتاوه د دې اسباب الله عزوجل بیان کړ کچام دا خبري خو مخکې تیر شي وي دلته اسباب بیان کړ اصل اسباب دا چې دغه يهودان چې کله د حضرت موسی علیہ السلام سره یو ځای دریاب را پریوتل لږ لارې نو او علی پر لار باندې یو قوم ولیدي چې هغه بت پرستان و دغه بت پرستی چې هغه ولیدل د دوی په زړونو کې د دې بت پرستی محبت پیدا شو
محبت پیدا سو فوراً د حضرت موسی علیه السلام سره د دې غوښتنه وکړه چې زموږ د پاره هم یو مجسم خدای وټاکه چې موږ عبادت کوو. دغه هندوان چې دا د غوا عبادت کوي دا مفسرین لیکي چې دا د دې بنو اسرائیل او يهودانو څخه په دغه تعلیم کې لوي سوي دي او يهودانو په اول سر کې وای د دې غوا عبادت کوي. دا د دې په زړونو کې ډیره محبوبه و. هغه وړل علما چې دا وایي چې دا غوا د همدې د پاره په حلاله کړ سو چې په دې کې دغه د عزت ماده ختم شي. نو یو وجه دا او التلا په دې کې دا یو خواصت موجود وو چې د هغه مجسم معبود غشتنه وکړ. خو بیا موسی علی السلام ډیره خبري ورته وکړه چې توبه وکړه. آشه توبه خو یې وکړل لیکن توبه یې په خنوه توبه یې نه و په تر داسې اندازې چې کله موسی علی السلام کوه تور ته جنی ولاړی د دې په زړه کې دا غوي محبت پاته وو چې د مازی سامری کې لګي ورته رامخته کی دې ګرځه پر اورځیدل عبادت ورته شروع کی. دا هغه په خوانی خباست په دې زړونو کې پاته وو. دا هغه څخه ورسته چې کله بیا موسی علی السلام راغلی او دې ته ویل چې الله عزوجل ستاسو د توبې د قبلولو د پاره دا تجویز کړی دی چې تاسو به یو د بل سره قتلوي. نو دوی یو د بل سره قتلول شروع کړه خو ځینو کسانو دغه توبه په صحیح معنا باندې ونکشل د دې قتل ته ځان وکړ. نو بیا دغه توبه ناقصه توبه و. د دې توبې تاثیر دا و په دې کې چې بیا یې زړونه د الله دین تکلک متوجه نسو. او بل خباست په دې کې دا و چې کوم چا دغه لوی جرم کړیو په کار خدا و چې دوی د هغه څخه نفرت کړی وای کما حقوقونه نفرت یې ونه کوي دا هغه کسانو سره بیا یو ځای وسیدله. دا ټولې وجوهات هغه بدبختی و چې د دوی زړونو کې نفرت د الله د دین سره پیدا شو. مولانا اشرف علي تهانوي رحمه الله په بیان القرآن کې پر دې باندې یو ډیره خوندوره خبره را نقل کړي. وای کوم وګورو دا د يهودو ټول ژوند د موسی عليه السلام سره وای دا ولې داسې په بيدینی اختو وای دوی یو کار هم په اخلاص باندې نه کاوه او ټول کارونه ناقص و. وای کله مسلمان بنده توبه هم ناقصه و نو دغه ناقصه توبه دای د نیکو اعمالو طرف ته نشي سوق کولای او نه د نیکو اعمالو طرف ته برابر ولای شي. یاو او که مسلمان وای د بدو خلکو په مجلسونو کې اوسېدي نو د بدو خلکو تاثیر به باندې راځي. بیا د دې لپاره څو مثالونه لیکلي چې په هند کې مسلمانان د دې هندوانو سره یو ځای اوسېدي لیکن کله چې د هندوانو کلچر الته غالب دی نو مسلمانان د هغوی د کلچر متاثر دي. نو بیا وایي چې دا غشمان چې په نکروزو کې لګیږي دا د هندوانو اثر دی په مسلمانانو کې پاتې دي. اوس دا اثر دومره غالب شوی دی چې دا د زموږ په ټولنه کې همسته. موږ هم دا کار کوو. اوس خو بیخي موږ در دی لا یو څو قدم ور مخکې شوي بیخي سلسلې دي. دا پر دې یو کتاب لیکل پکار دي دا د کنداریانو پر ودونو باندې. دا مخرا تفصیلی موضوع ده. یو څوک داسې پیدا شي دا د دې پر ودو باندې یو کتاب ولیکي چې نکروز په شپه دا کارونه کوي. بیا چې کله په سالون کې وادي بیا نو دا کارونه کوي. اوبه تفصیل ورته واچي. نو دا ټول د دې اسباب دا ناقص اسباب د دې شان اسباب سول چې دوی د الله عزوجل د دین مقابله ته آماده کړ. نو کچېری موږ تاسو هم اوس وګورو همیشه چې کله دا خلک بيدینی ته د ماحول په وجه واوري هغه دا وجه چې دوی بنفسه او د زړه د کومي پر دین باندې نه را روزل شوی. د مثال په توګه خلک دیندار یې هغه په هغه وخت کې چې دوی په دیندار ټولنه کې خود دغه دین زړه ته نه ورشو وسوي چې مازی د دې دینداري ټولنې واړه یو بل ملک ته یا یو خارجي ملک ته سفر وکي په لاس ورځ کې بدای او ویني چې تغییر او تبديل بیا پیدا کړي. بیا به شکل هم بدل وي لباس به هم بدل وي کورنۍ ژوندۍ به هم بدل وي. دا ولی التدد په زړه کې دا اسلام او دا اسلامي کلچر پوښسوي نه. نو د دې لپاره وای دا ضروری ده چې مسلمانان باید خپل اولادونه تر شلو کالو پورې د اسلامي تعلیماتو څخه د 15 دقیقو د پاره وای ونه باسي. کله د اسلامي تعلیماتو څخه یې استکړل بس د باطل اثر قرباني لويږي او تر شلو کالو پورې د انسان دا وجود
دا اسلامی تعلیمات وای دا د وجود کې پخېږي هغه ته بیا وای چې د هر ملک ته ولاړ شي د بل کلچر د پر عقیده باندې تاثیر نشي کولای. ان كانت لكم الدار الاخره قل ورتوایا ای پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ان كانت لكم الدار الاخره کچيري وستاسو د پاره د اخرت کور عند الله د الله عز وجل په دربار کې خالصتا خالص من دون الناس د خلق تعالی فتمنوا الموت ان كنتم صادقين نو تمنا وکي الموت د مرګ ان كنتم صادقين کچيري تاسو یا سرشتنی. دا د يهودانو یو بل خباثت دی. يهودانو بداویل چې موږ مخصصین بالجنت یو، یعنی جنت یوازې زموږ خاص دی، زموږ سره خاص دی او دا زموږ ټیکانه ده. د جنت ټیکداري موږ اخستې ده، د بل چا حق نشته چې جنت ته داخل شي. دا د دې خباثت. نو الله عز وجل دوی ته دلته د مناظره پیغمبر علی السلام ته د دې په مقابله کې د مناظره یو اسانه طریقه ورشي چې بس ډیرو دلایل ته ضرورت نشته. دوی ته دا خبره فقط وکړه کچيري جنت ستاسو دی او تاسو ځانونه د الله تعالی دوستان بولی او بس فقط د مرګ تمنا وکړي. د مرګ تمنا وکړي نو موږ به سره تسلیم کو. خو هیڅ کله به دوی د مرګ تمنا ونه کړي. ځکه حدیث کې راځي دوری منصور غالبا را نقل کړي چې کدی د مرګ تمنا کړي وای فوراً به پر دوی باندې مرګ راغلی وای. نو دوی د مرګ تمنا نه کوي. ولورتوای پیغمبر علی السلام ان كانت لكم کچيري وی تاسو لره استاسو په کول الدار الاخره د اخرت کور عند الله د الله په نسبانی خالصتا وای د کانه د پاره دا خبرم جوړی دي او دا د کانت څخه ما سوا د کانت د ضمیر څخه حالم ګرځیدلی شي او یا د دار الاخرت څخه هم حال ګرځیدلی شي. خالصتا خالص من دون الناس ما سوا د خلقو څخه کدا سدا وایاس چې دا د اخرت کور د الله په دربار کې یوازې ستاسو دی من دون الناس د خلقو څخه علاوه، یعنی نور خلق په دې کې حقدار نه دي. نو د دې خبرې د تصدیق لپاره فتمنوا الموت تاسو تمنا وکي د مرګ ان کنتم صادقین که تاسو رښتینی یاست په دغه دعوه کې چې آخرت ته یوازې ستاسو دی. لیکن موږ دا خبره په تاکید درته کوو چې ولی تمنونه هیڅ کله به دوی ارزو ونه کړي د دې مرګ ابدن د همیشه د پاره فوجد هغه بیری بما قدمت ایدیهم په سبب د هغه بدو اعمال قدمت چې لېږلي دي ایدیهم د دوی لاسونو د هغه بدو اعمالو د بیری به چې دوی په خپل بدو لاسونو باندې لېږلي دي هغه بد اعمال چې د دوی لاسونه ذریعہ ګرځېدلي. یوازې خو بد اعمال دوی په لاسونه کول، خو د عقیده بد اعمال هم کو پر عقیده یو خو چون کې عموما انسان کارونه په لاس کوي نو مجازا نسبت لاسو تسوي دي. ولی یتمنونه نو هیڅ کله بدوی تمناونه کې د دې مرګ ابدن د همیشه د پاره بما قدمت ایدیهم د وجه د بیری د هغه اعمالو د سزا بما د هغه بدو اعمالو قدمت ایدیهم چې د دوی لاسونو استولې دي. والله علیم بالظالمین الله عز وجل په ظالمانو باندې پورا علم لري. نو دوی هیڅ کله د مرګ تمنا نه کوي. درې خبرې دلته ذکر کیږي او دا درې سره به د سوالو جوابونه شي. یو سوال به دا پیش شي چې دغه يهودان کوس تمنا وکي. نو جواب یې دا دی چې دغه خطاب یوازې هغه يهودانو ته وو چې د نبی عليه السلام په زمانه کې د نبی عليه السلام په زمانه کې دوی تر مرګ تر ساعت پورې تمنا د مرګ نه کړي. که اوس دا تمنا وکي نو د قران خطاب وسنی يهودانو ته نه دی، دا هغه يهودانو ته وو. نو که اوس تمنا وکړل د قران د آیات سره ټکر نه راځي. دا یو. دوهم دا چې دوی دغه تمنا پزړی کې هم نه کړي. یعنی که څوک وایي چې کېدای شي دوی پزړی کې دا تمنا کړي، پزړی کې هم دا تمنا نه کړي. که پزړی کې دا تمنا کړي وای نو الله به ضرور د دې پر خلو باندې ښکارا کړي وای. او دریم سوال دا دی چې کېدلای شي دا تمنا دوی په خپل یو پټ مجلس کې کړي
نو د دې جواب هم دا دی چې په پټ مجلس کې هم دا تمنا نه ده کړې. ولې نه ده کړې؟ دغه تمنا کدی په یو پټ مجلس کې کړې وای، خو د دې تمنا په ښکارا کېدو د نبی عليه السلام مقابله بستی کړو. او مسلمانانو دې ته دا چلنج ورکړي، دا اختار ورکړي چې تاسو فقط دا تمنا وکړئ. نو کدی تمنا کړې وای خو د مسلمانانو خبره بره ماته و، نو دوی په پټ مجلس کې هم دا خبره نه ده کړې. او دغه دعوه چې دوی ځانونه د الله دوستان ګڼل، دا اوسم دی وای، دغه عقیده دی وسم لري. او دا الله عزوجل په بار بار د دې داخلي راڅخه را نقل کړي. سورۃ بقره آیات نمبر 80 کې الله عزوجل فرمایي قالوا لن تمسنا النار الا اياما معدوده. دوی بدا ویل چې دا اور موږ نه مسکې مګر یو څو ورځې. او بل ځای الله فرمایي د سورۃ بقره آیات نمبر 111 وقالوا لن يدخل الجنه. دوی بدا ویل چې هیڅ کله نه داخلي د جنت ته الا من كان هودن، مگر هغه څوک چې يهودان وي او نصارا یا نصرانيان. او د سورۃ مائده په 13 نمبر آیات کې الله فرمایي چې وقالت اليهود والنصارى، يهودان او نصرانيان به ویل چې نحنو ابناء الله، موږ د الله تعالی زامن یو، واحباؤه، او د الله تعالی محبوبان یو. موږ د الله تعالی سره محبت کوو او الله تعالی زموږ سره محبت کوي. نو مطلب دا چې کم خلک زموږ مړ شوي دي هغه په جنت کې دي، او کم خلک چې مملایان دي دا خو د جنت ټیکداران دي، او کم کسان چې مو ګناګار دي د یو 4-5 ورځې په دې جهنم کې تیری کې بار بار راوځي. مطلب دا چې ورسته بنو بیا د محمدي امت دا په جهنم کې وي. پیغمبر علی السلام یو حدیث کې فرمای اخسئوا، چې غسي همیشه به تاسو په جهنم کې یاست او موږ به هیڅ کله تاسو پر ځای باندې جهنم ته ولاړ نشو. د يهودانو دا مزاج او دا طبيعت دي. دا اوسم په نړۍ کې دی دا مزاج لري چې دا څومره انسانان اوسیر دا د دې غلامان دي، دا د دې غلامان دي، اصل دې ځانو ته سرداران وای. اوس دلته یو مسله دا راوځي چې دا د مرګ تمنا چې الله عزوجل دوی ته وویل، دا خو دوی ته د دې لپاره وویل چې دوی په دې خپل دعوه کې درواغجن ثابت کړي او هغه درواغجن ثابت شي. دا مسله راوځي چې دا د مرګ تمنا کول دا روا ده کنه روا د مسلمانانو لپاره. د مرګ د تمنا دوه حالت دي. یو د دین په خاطر باندې د مرګ تمنا ده، یو د مصیبت او غم په خاطر د مرګ تمنا ده. علما وايي ک تمنا د مرګ سړی د دین په خاطر وکړه چې الله عزوجل کزما پر دین باندې ز بالابود قائم نسم پات کېدای، او یا زما په دین کې ما ته تاوان نور پیښیږي، دین می خرابېږي، نو الله عزوجل ما ته مرګ راکړه. نو دغه تمنا دا روا ده او دا جائز ده. ځکه پیغمبر علی السلام فرمایي د قیامت علائم څه یو علامه ده چې دومره بد حالت پر خلکو باندې راشي چې یو سړی په یو قبر سره تیریږي، بیا پر دې قبر باندې ولغړي، او دا بوای چې کاش کې دغه قبر د خاوند پر ځای زوي. او کچيري بیا د مصیبت په خاطر د یو مریضي د یو غم په خاطر باندې بیا پچا باندې پریشانی راغله، نو د مرګ تمنا حرام ده، بیا به سړی دا نه کوي. نبی کریم علیه السلام د دې څخه امت منع کړي. اوس نو دغه چې د دین په خاطر د مرګ تمنا کوي د دې لپاره دلیل دادی. ترمذی حدیث را نقل کړی دی 2 جلد کې صفحه 250 کې. پیغمبر علیه السلام فرمایي اذا كانت امراؤكم شراركم، کستاش امیران شریر انسانان و لکه دا اوس دي، واغنیاؤکم بخلاؤکم، او استاسو اغنیا بخیلان و امورکم الی نسائکم، او استاسو د کارونو سرپرستی استاسو د شذو پلاس کې و. فبطن الارض خیر لكم من ظهرها، نو بیا د مزکه نس استاسو د پاره د مزکه ترملا بهتره دی، یعنی بیا مرګ درته خیر دی. یعنی کداغه سي زمانہ در باندې رااله په مجموع کې، نو په دغه وخت کې که سړی دا تمنا وکي چې الله کزما دین تزما عقیده تزما ایمان ته تاوان رسیږي،
او حالات تر دیم خرابېږي نو ماته مرګ راکه د کامل ایمان په حالت کې نو دا بیا روا ده. او که مصیبت وو د مصیبت په وخت کې نو بیا منع ده. ابو داود جلد 2 صفحه 80 کې حدیث دی. پیغمبر علیه السلام فرمای لا يدعون احدكم بالموت، هیڅ کله دې تاسو یو څوک د مرګ دعا نه کوي لذر نزل به، د یو ضرر او مصیبت په وجه چې پر د باندې را نازل شي. که یو مصیبت ور باندې رالی یا د مثال په توګه اقتصادي مشکل ورته پیښ شو یا بل، نو د مرګ دعا دې نه کوي، دا حرام ده. ولكن ليقل، لیکن دا دې وایي اللهم احييني ما كانت الحياه خيرا لي، چې اے الله عز وجل ما ته ژوند راکا کزما د فار ژوند خیر وي، وتوفني او ما ته وفات راکا اذا كانت الوفاه خيرا لي، هر کله چې زما د فار وفات خیر وي. وای دغه دی وای د مرګ تمنا دي نه کی، کچا د مرګ تمنا کول دا حرام ده. او پیغمبر علی السلام وای بهترین په مسلمانانو کې هغه څوک دی من طال عمره وحسن عمله، چې عمر یې اوږد او عمل یې نیک وي، دا بهترین انسان دی. او په مسلمانانو کې یا په کافرانو کې بدترین سړی هغه دی طال عمره چې عمر یې اوږد وساء عمله او عمل یې بد وي، دا به بدترین سړی دی. نو ښه سړی هغه دی چې عمر یې اوږد وي او نیک اعمال کوي، دا واکې یو ډیر لوی انعام دی. نو که اوس دا سوال وشي چې دا مسلمانان ځانونه د جنت خاوندان بولي او وایي چې موږ به ان شاء الله جنت ته داخليږو، نو که دا یهودان زموږ ته دا سوال وکړي چې که تاسې ځانونه اهل جنت بولي نو تاسې د مرګ تمنا وکړي، نو دوی دا سوال زموږ ته نشي کوای. ولې نشي کوای؟ اول خو موږ دا دعوه نه کوو چې موږ به خامخا اهل جنت یو، موږ دا وایو چې خاتمه مستوره ده، دا نه ده معلومه چې پر ایمان به موږ ځکه بنځو. که موږ پر ایمان ولاړلو بیا موږ د مرګ تمنا کوو، وسیم کوو چې ای الله موږ پر ایمان باندې موت راک، بلکې دا ځان لپاره سعادت کو د ایمان په حالت کې د مرګ تمنا موږ کړې. خدا دعوه په خوا موږ نه کړې چې موږ د جنت ټیکداران، موږ دا وایو چې د نیکو اعمال او د ایمان په وجه به سړی جنت ته ځي، لیکن و خاتمه مستوره ده که د ایمان په حالت کې سړی لاړي. او کبیل فرض موږ دا دعوه کوو چې موږ د جنت ټیکداران یو، نو موږ یو او د مرګ تمنام کوو. صحیح ده چې د ایمان په حال کې مرګ بالکل موږ قبلو او مرګ ته د دې مرګ غوښتنه کوو. صدق الله العظیم.